الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. نن به منګه د مغربي فکر او فلسفي مقاصد به بیانو. په مخکینی درس کې دا وضاحت شو چې کوم اسباب چې انسان الحاد طرف ته مایل کوي منګه شپږو اسباب بیان کړیو. اول سبب منګ بیان کړیو چې هغه د ساينس فلسفه ده. کله چې عوام انسان د شریعت نه خبر نه وي او دا د ساينس قوانین په شریعت باندې قیاس کوي نو دلته انسان په سکیږي په شک کې پریوزي. دا شانته کې دویم سبب چې مولوی صاحبانو د ساينس او ټکنالوژي سره مینه محبت او هغه نه مرغوبه کیدلو هغه نه متاثر کیدلو. دریم سبب چې مولوی صاحبانو شابسي د مذهب نه بیزار کیدلو. انسان د مذهب نه بیزار شي په مذهب باندې بیزار اعتراضات شروع کی مذهب نه خبر نه. څلورم سبب چې هغه د شریعت او مذهب طریقه کوم چې د صحابه کرامو تابعین او تابعین کوم چې د سلف او صالحین طریقې په هغه منهج باندې لاړ نشي او د غیرو په منهج باندې لاړ شي. یا د شلمې صدۍ د نور لسمې صدۍ د فلسفه او یا د مستشرقین او د هغه عالمان چې کم مستشرقین تیار کړی دي لکه غامیدی شو انجینر مرزا او داسې نور د دې کتابونو چې ګورې نو اتوماتیکلی بستا ذهن الحاد طرف ته مایل کیږي او الحاد کوګوالی ته مو یو معنی کوګوالی مو نو دین کې به کوګوالی لټي د خدای په نومونو کې به د خدای په ذات کې دا شان په مذهب کې او علماء کرام په خبره کې. پنځم سبب چې هغه د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانو باندې ناب کول سره کله چې د شبانو کې درس ډیر هم نه توجه کوي کله چې د مذهب تعلیم ته په مروجه عقلي پیمانه سره تلی نو دا تل ناراضي دي سره انسان څه کیږي متاثر کیږي. شپږم سبب چې هغه د ترقی پذیر ممالک او مسائل دي. اکثر مسائل زموږ معاشره کې داسې موجود دي. دا یو سبب هم دغه یو لوی سبب دی. وم سبب چې هغه د انسان د عقلي علوم سره مینه ساتي. ټول ورځ هم د دې دهریانو فلسفو کتابونه مطالعه کوي. سټیفن هاکینګ نیوټن آینشټاین د دې فلسفي ګوري او د تعلق مع الله نشټیک د مسلمان دی خو لیکن دا د خپل مذهب نه ځان نه خبرې د شریعت د حسن نه ځان نه خبرې د شریعت د مولوی صاحبانو د احکاماتو نه ځان نه خبرې او د دې د شریعت کامل فهم ته ځان نه رسي. مهمه خبردار د ټیک د خبر په پته چې 15 وخت مونږ فرض دي خو لیکن دا کامل فهم د شریعت نه ځان نه خبرې نو دا څه کیږي. دا هم یو سبب دی. نن منګه راځو د مغربي فکر او فلسفي مقاصد سودي نو درې سيزونه دي. د مغربي فکر او فلسفي درې سيزونه دي چې هغه د ایمان درجه لري. دوی ته هغه څه دی اوله ازادي ده شابسي دویم مساوات او دریم نمبر ترقی ده. نو اوس په درس شروع کوم مولوی صاحب نور مخکې. بسم الله الرحمن الرحیم. د مغربي فکر او فلسفي مقاصد درې سيزونه دي چې د مغربي فکر او فلسفي ته د ایمان درجه لري. اول ازادي دویم مساوات دریم ترقی. په دې درې اصول باندې مغرب ټول معاملات چلوي. که په کوم عمل سره په دې ازادي مساوات ترقی کې زیاتوالی کیږي هغه اختیاروي. که هغه د نورو قومونو په نس جرم ولې نه وي. د دې اصولو لپاره دوی یو عالمګیر قانون جوړ کړی دی کوم ته چې د دوی د انساني حقوقو نوم ورکړی دی. په دې قانون باندې عمل کول د ټول ممبر ملکونو ذمہواري. ټول اقوام متحده چې څونه ممبر ملکونه دي دا به په دې باندې انساني حقوقو باندې بسکه وي ته په دې باندې دا کې هغه ازادي مساوات او ترقی د دې لپاره دوی څه کوي کار کوي. د مغربي ازادي به دوه اقسام دي مولوی صاحبانو. یو انفرادي ازادي ده او یو اجتماعي ازادي ده. مولوی صاحب مخکې اول انفرادي ازادي چې دا د مغربي فلسفه د منفي ازادي سره تعبیر وي. د انفرادي ازادي مطلب دا دی چې د حکومت او د مولوی صاحبانو انفرادي ازادي څه ته وایي د دې وضاحت پکار دی کنه. اجتماعي ازادي څه ته وایي انفرادي ازادي څه ته وایي هغه وضاحت دی. د حکومت او د معاشرې د مجموعي مفاد نه بغیر هر یو انسان ته انفرادي ازادي حاصله ده او انسان په دې انفرادي دایره کې چې څه کول غواړي کولای شي یعنی خپل خیر او شر تخلیق خپل ګورم مولوی صاحبانو د تسوي د انفرادي ازادي نه د مقصد څه دی خپل خیر او شر به دا ځان له تخلیق کوي. سبق دا کوم فلسفه سره تعلق ساتي مولوی صاحبانو دا د هیمونیزم فلسفه نه ده مولوی صاحبانو چې انسان په 19مه صدۍ کې پیدا شو دا د خپل خیر او شر په خپل باندې اختیارمند دی. او په دې انفرادي ازادي کې د دنیا یو طاقت هم دا نشي منع کولی که ریاست وي او که معاشره وي والدین یا استاد مشر وي او که نور نو لهذا په دې انفرادي ازادي دایره کې دا خود مختار دی مولوی صاحبانو. بل څوک مداخلت نشي کولی که هغه پلار وي زوینه تپوس نشي کولی خاوند د ښځې نه تپوس نشي کولی نو که څوک یې وکړي هغه به څه وي مجرم به وي. د انفرادي ازادي دایره کې هر یو انسان ته د کار کولو اجازه دی د کوم چې د نورو خلقو ازادي نه متاثره کېږي. ګوره دا خبره هم دا ته به په دې انفرادي ازادۍ کې په داسې انداز ژوند تېروې چې نور به نه متاثره کړې
په یورپ کې دا ژوند دی هلته زمونږ رشته دار زما خپله تروز وي د هغوی وایي بهی ته زمونږ غونته کې دا نشي کولی ضرور دوی ودونه او ژړاګان به راولي ډمان به راولي ټول کلی په سر راغستی نن هلته دا شی نشته هلته به ته خپله انفرادي ازادۍ کې کوه که ګاونډي ته تا نه شکایت و ګاونډي به ټلیفون کوي پولیس به راځي تا به بوځي لهذا که څوک سریعان زنا کوي یا بربند ګرځي یا ځناورو سره واده کول غواړي یا شراب جواري کول غواړي د دې انساني حق دی نور څوک یې نشي منع کولی ځکه دې انسان ته چې څه ځان د خوښ د چې څه ځان دپاره خوښ کړي بس دا خیر دی بل چاته د اختیار نشته دی چې دنه تپوس وکړي چې دا خیر دی او دا شر دی مولوي صاحبانو دا تعارف تهذیب مغرب دا یو بهترین کتاب دی مفتی محمد احمد صاحب لیکلی دی کراچۍ دا کتاب ځان له پیدا کړی کې مکمل ډېر ښایسته د مغربي فکر او فلسفې دغه ذکر کړی دی د انفرادي ازادۍ به نتیجه سره وځي نو کله چې انسان د یو محسوس دایره کې انفرادي ازادي ورکړلی شي نو بیا د هغې نتیجه دا راوځي چې په معاشره کې د خیر او شر تمیز ختم شي د هغې ته د غلط نظر سره کتل څه شوي مولوي صاحبانو بیا جرم وي د هغې منع کول بیا ډبل جرم هره معاشره کې د ښه او بد تمیز وي لیکن د مغرب دې ازادۍ د ښه او بد تمیز ختم کړو نه ځکه خو هغوی په مسلمانانو حمله کوي او وایي دا زموږ خوښه ده دا زموږ خوښه ده چې څه پې کوو خپل قوانین موږ دلته مسلمانان یو موږ خپلو قوانینو ته خپل د اسلام احکاماتو منلو ته نه پرېږدي چې موږ هغه په معاشره کې لاګو کړو اسلامي قوانین د څه دپاره راغلي تاسو نه تپوس کوم څه دپاره راغلی دي نافظ کولو دپاره که نه که ناسې په تاخچو کې به دا کې قرآن مجید پروت دي قرآن کریم خو راغلی دی دپاره چې ورور دا په دنیا باندې حاکمیت کوي نن د مسلمانانو معاشره کې دا حاکمیت نشي کولی قرآن کریم ته سوچ وکړه دا زموږ دپاره څونه د په تزلزل کې او څونه ښکته موږ پراته یو چې د الله کلام چې کوم مسلمانان یې نافظ کول غواړي هغوی باندې څونه الزامونه لګوي په مختلفو قسمو یې بدنامولو کوشش کوي امارت اسلامي مسلمان مجاهدینو اسلامي حکومت هغوی له څه ضرر رسولی دی هغوی نه چاته څه ضرر شته دی ولې هغوی نه اکسپټ کوي او نه قبلوي ولې هغوی مخالفت کوي هغه د قرآن دغه نافظ کول غواړي احکامات نافظ کول غواړي کوم دپاره چې الله را لېږلی دی الله رب العزت د ټول مسلمانان دغه شانته کي چې کافرو له سترګو کې سترګې واچي او سترګو کې سترګې هله اچول کېږي چې تا کې ایماني غیرت موجود وي دویم قسم ازادي هغه نو د انفرادي ازادۍ مقصد څه شو مولوي صاحبانو د ښه او د شر تمیز څه شو ختم شو دویم نمبر هغه اجتماعي ازادي ده مغربي فلاسفه اجتماعي ازادي د مثبت ازادۍ سره تعبیروي مطلب یې دا دی چې کومه انساني معاشره به حیثیت مجموعي دوی کومه فیصله وکړي د دې منل به په ټولو لازم وي لکه کوم معاشره یا ریاست چې کوم قانون جوړ کړي لکه دوی اوس د همجنس پرستۍ قانون پاس کړی دی دی وایي بهی خوښه ده د سړي ده چې سړي سره واده کوي که ښځې سره واده کوي که یو سړی د ځناورو سره واده کوي که یو سړی د چا سره واده کوي دا د خوښه ده هغه کوم معاشره ریاست کوم قانون جوړ کړي او کومه فیصله وکړي که موږ ته دا د اجتماعي ازادي اشتراکیت او قوم پرستي په شکل کې قوم پرستي او اشتراکیت چې دا خلکو را کارلر مارکس چې کله دا راویستلو دا اوس یو اجتماعي ازادي وه دې اشتراکیت مزدورانو ته حق ورکوي تاسو یو کمیونټي هستئ د معاشرې یو احساس تاسو چې څه فیصله وکړئ دا به منله کېږي نو مزدورانو بیا بایکاټ ته وکړئ موږ د سره څه کار نه کوو موږ له څه وکړئ موږ چې ویل چې کله یورپ کې څه طبقاتو باندې دا تقسیم شوی مذهب د پادریانو په لاس کې او حکومت د باچیانو په لاس کې د مزدورانو پکې خپله طبقه او تاجرانو خپله طبقه وه هغه طبقاتو په وجه هم دوی کې دا د لیبرلیزم دا دغه راوته بهی ازادي موږ غواړو پوهېږئ که نه پوهېږئ قوم پرستي دا حق انسانانو ته ورکړی دی چې په کومه قوم پرستي څه حق ورکړی دی دا مولوي صاحبان واورئ په کومه خیټه یا کې یو قوم فیصله وکړي او قومونه د خپل سرحداتو کې دننه یو قام اوس څه وایي قوم څه ته وایي د پښتون او پنجابي خبره نه ده اوس پاکستانی یو قوم دی د خپلو سرحداتو کې دننه چې څه فیصله کوي دا به ټول پاکستانیان مني که هغه پکې پنجابی وي که سندی وي که بلوچی وي اوس د سرحد چې کوم وي که نه دې کې دننه چې کوم خلک اوسېږي دا اوس یو قوم دی د دې اوس دلته چې کوم قانون پاس شو دا به ټول بیا مني په دې کې دننه بیا جمهوریت دی او وطنیت قام پرستي شروع کېږي لهذا کوم قوم او ملک چې کوم قانون پاس کړي بل چا ته پرې اعتراض کول حق نشته او دا قوانین یورپ د ځان لپاره جوړ کړي ځان لپاره دی مسلمانان یو اسلامي قانون باندې عمل کوي نو هغه اسلامي ملک باندې زور اچوي چې دا قانون ختم کړي په دې کې د انسان ازادي متاثره کیږي دا ګوره دوی څه وایي ویل ضرور پرده لرې کوي حجاب لرې کوي وایي جینکۍ د انجیوز ته راځي
اوس دوی څه کوي دوی یار به دا زمونږ خوښه دا قوانین موږ پاس کړي موږ په عمل کوو موږ ورته دا زمونږ د اسلام د مسلمانانو د معاشرې سره صحیح نه دی موږ یې نه قبلوو لیبرل حکومت هر یو قانون پاس کولی شي لیکن مغرب په دې اجتماعي ازادي باندې برقرار پاتې نشو که کوم مسلمان ملک قانون پاس کړي نو دوی اعتراض کوي دوی وایي دا د انسان ازادي خلاف دي مثلا پرده شو یا نور احکامات یا د اسلامي احکاماتو نفاذ که کوم حکومت لازم کول غواړي دوی یې هغه قانون نافذ کول ته نه پرېږدي بعض فلاسفه وایي انفرادي ازادي اصل ده یعنی منفي ازادي ده او بعض فلاسفه وایي چې مثبت ازادي بهتره ده په دواړو کې دوی انسان ته د خدای درجه ورکړې ده چې دا څه کوي او څه اختیاروي هغه ته اختیار حاصل دی ولسبان اوس راځو په اسلام کې د ازادۍ مفهوم او معنا څه ده وضاحت به کوي اسلام یا بل کوم دنیوي مذهب چې وي د زرهاو کلونو تاریخ چې څومره مذاهب تیر شوي دي او څومره فکرونه تیر شوي د مغرب د ازادۍ نه جدا دي بلکې اسلام ولسبانو د مغرب د ازادۍ نه دا جدا دي چې څونه مذاهب تیر شوي دي څه دي د دنه ګور ټول مذاهب یادو یوازې اسلام نه چې څونه مذاهب دي ټول بلکې اسلام کې د ازادۍ مفهوم دا دی چې هر یو انسان د خیر او شر په اختیارولو کې آزاد دی یعنی خیر او شر شریعت مقرر کړی دی انسان ته دومره د ازادي حاصل ده چې په خپله خوښه خیر او شر منتخب کړي ولسبانو اسلام څه کوي د ازادۍ څه معنا بیان کړی ده اسلام وایي چې انسان ته دون ازادي حاصله ده چې خپل خیر او شر دا منتخب کړي شرم معلوم دی او خیرم معلوم دی وهدیناه النجدین الله وایي موږ د خیر او شر څه کړی دی معلوم کړی دی اوس په عمل ستا اختیار دی لیکن هغوی نو د دې سره د فرق شو خیر اختیار کړي هغه ښه انسان دی چې شر اختیار کړي هغه بد انسان دی په مغربي معاشره کې د ازادۍ مفهوم خو د خیر او شر تفریق د بنده په اختیار کې دی هلته د بنده په اختیار کې دی د خیر او شر تفریق د بنده په اختیار کې نه دی دا بنیادی فرق د اسلام هم ازادي ورکوي خو هغه انسان ته په ښه نسبت کیږي یا د بد نسبت کیږي انسان خو تعالی ازادي درکړي که تا په خپل اختیار سره نیک اعمال وکړو مولوي صاحب راځه کېنه توجه مه خرابوه که تا چېرته په خپل اختیار سره نیک عمل وکړو تا ته به د ښه نسبت کیږي او که تا چېرته څه وکړو په ما غلط کارونه دې وکړل او خلاف فطرت کارونو کې نه خطه نو تا ته به د بد نسبت کیږي او د مغرب د ازادي مفهوم کې ښه او بد نشته دی ازادي مذهب څه ته وایي دوی وایي ازادي مذهب دوی غواړي موږ ورته وایو دا ناري مطلب سره دوی وایي ټول مذهبي اقدار او اصول ختم کړي کوم مذهب چې مقرر کړي دي نو موږ وایو دین اسلام خو یو مکمل ضابطه حیات دی دا څه موږ یو څو دا خو نه لرو یو څو اصول خو نه دي لکه د بایبل کې لس احکامات ذکر شوي دي قتل به نه کوې زنا به نه کوې د پلار مور نافرماني به نه کوې دغه شانته کې چاله به کنځلې نه کوې دا یو څو دغه پکې ذکر شوي دي لیکن اوس بایبل هندومت څومره چې مذاهب دي چې اوس موجود دي چې ځان له سوی او دوی خپل پیروکاران لري منونکي لري د هغوی سره د ژوند تېرولو مکمل ډیټا نشته ته ورته ووایه چې بھائی خوب نه پاسېږي کومه دعا به وایي چې اوده کېږي کومه دعا به وایي چې ډوډۍ خوري کومه دعا به وایي چې اوبه څکي کومه دعا به وایي چې بره خېجي کومه دعا به وایي چې ښکته ځي کومه دعا به وایي چې بیت الخلا ته ننوځي کومه دعا به وایي چې روځي کومه دعا به وایي د دې ورسره اوس ډیټا نشته محفوظ نه ده یو واحد الحمدلله اسلام دی او مغرب تصور د ازادي د دې بالکل نو ازادي مذهب د نارې مطلب دی دا وایا ټول مذهبي اقدار او اصول به ختم شي کوم چې مذهب مقرر کړی دی دین اسلام خو یو مکمل ثابت حیات لري الحمدلله تصور د ازادي د دې بالکل مخالف دی دعوه کوونکی دی چې هغه سيزونه جایز ګڼي کوم چې دین حرام کړی دی لکه اول زنا بالرضا دیو په نس جایز ده دیم لواتت د دیو دا د چا په نس د یورپ په نس باندې وایي زنا هغه ده چې په جبر سره وشي دا وایي په رضا باندې چې ښځه یو سره پردي سړي سره کوي او نن سبا یورپ کې دا اوس رونالډو راغلی دی په سعودي عرب کې ګرځي څه کوي مشهور فټبالر دی د څلور بچي راوړي دي ګرل فرینډ د نکاح نه کوي او بس ورسره وخت تېروي اوس زمونږ مسلمانان چې کوم زمونږ مشران دي زمونږ هغوی وروره اوسه پورې په سعودي عرب کې دا قانون چې وروره غیر شادي شده هلک او جنۍ به نه په هوټل کې کمره اخیستی شي نه به له کور په کرا ورکې د دپاره ټول قوانین بدل کړه نور به موږ زوال کې لاندې کم خو ته روان دریم انسان خپل دین بدلولو کې آزاد دی دی څه وایي ازادي ده وروره دی وایي په یو وخت کې په 15 دینونو عمل کوه دی یو اعتراض کوي وایي بھائی دا زما خوښه ده دوی د دین جمهوریت ګڼي چې کله وروره یو له ووټ ورکوه کله بل له ووټ ورکوه څلورم د دین په هر یو مسله کې که د هغې تعلق د عقیدې سره وي یا فروعي مسله وي په هغې باندې دوی اعتراض کولی دا زمونږ په دې خلکو کې هم دا راننوتي دي زمونږ په دې کالجونو کې زمونږ دا طالبان زمونږ دا سټوډنټان بله اوس په ګروپ کې یو کس باندې ما ورته وویل چې تا ته دا حق چا درکړی دی چې ته په خدای باندې اعتراضات کوې او ته مې ته پروفیسر یې که ته څه یو هغه ویل زه به پروفیسر کېږم بیا به اعتراضات کوو اوس د دین په هره مسله باندې به ډز بس اعتراض کوه ډز اعتراض کوه چې جواب ولور کې بس وروره ما ته څه وکړه کم الفاظ استعمالوي
اتنټیک څه ته وایي د قرآن آیات دله موږ بیانو یو خوا دله غامدي وایي یو خوا دله د قرآن صریح آیات موږ بیانو او ته دا نه منې نو دا هغه ذهنیت دی چې زمونږ مسلمانانو ما ته ارادن نه کړی دی پنځم که چا یو دین اختیار کړی وي نو نور دینونه هم اختیار کولی شي نه ته به چې د جمهوریت دغه دی ټکټ دی چې کله به یو اختیاروه کله بل اختیاروه انسان به د هر قسم مذهبي پابندۍ نه بری وي یعنې په انسان به مذهبي پابندي نه وي که دا به دې مذهب عمل کوي او که نه کوي ګوره مذهب ستا ځان له څیز دی عمل پې کوي او که پې نه کوي هم د انبیا کرامو په باره کې هر چا ته هر قسمه رای ورکولو اجازت حاصل دی که څوک د انبیاو کرامو علیهم السلام ګستاخي کوي نو دوی د هغې دفاع کوي او وایي چې دا د دې خپل ازادي رای ده ګوره څوک چې زمونږ د محبوب بېادبي وکړي موږ څه کوو موږ واجب القتل دی زمونږ په نظام فقتلوه لیکن دوی هغه د قاتل هغه د ظالم بیا دوی څه کوي سپورټ کوي که نه کوي کم علما کرام چې دوی خلاف بیان نه کوي مړه دا وایي هغې ته کم بد القابات استعمالوي هغې ته کم کنځلې کوي زموږ د علما کرامو ته د ختم نبوت چې دا کم دا کوي چا ته پکې د مخالفت کولو یا سزا ورکولو اجازت نشته دی اتم څنګه چې سړی څلور نکاحګانې کولی شي نو همدغسې ښځو ته هم د اختیار حاصل دی او څنګه د طلاق ورکولی شي همدغسې ښځې ته هم اختیار حاصل دی چې خپل خاوند ته طلاق ورکړي دا خو د هغوی معاشره ده د هغوی خو پلار نه دی معلوم د مور په نوم باندې چلیږي داسې ته که نه ده نو هغوی وایي که سړی څلور ښځې کولی شي نو ښځه دې مو څلور مړو نه وکړي هلته خو وروره دا خبره نشته نو دا هغه د دوی ټوله معاشره یې ورسره څه کړه ده د مغربي دې فلسفې هغه معاشره ټوله تباه کړه خاندان یې ټول تباه کړو ځکه چې یو سړی د نسب یې نه معلوم نو هغه نه وروسته په نور سړی څه ګیره وکړي چې په دوی کې خپل څاروو ته خپل سپي ته وخت ورکوي مور او پلار دپاره ورسره وخت نشته کال کې صرف یو ورځ ورته مقرر کړې ده مادر ډے بس مور ته په دې ورځ باندې زه ترجیح ورکوم او فادر ډے پلار ته باقي نور د 300 څلور شپېته ورځې به دا پلار به وروره چېرته شلټر هوم کې به پروت وي ورور هغه خیرات به خوري هلته به ناست څونه د افسوس خبره ده یو زموږ د مسلمانانو مقدس دین دی دا شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي ولا د مشر او د کشر څونه قدر دی زموږ په کورونو کې الحمدلله زموږ د والدینو څومره الحمدلله قدر عزت دی خپه مینه مو ولا قدر چې خدای پاک باغه په قوم کې نه پیدا کړي بچي به بوج ګڼلې بیا به موږ بچو بوج ګڼلې اول بځوانۍ کې دا خلک بچي بوج ګڼي لکه زمونږ بعضې وزیرانو مو وایي که نه واده نکاح نه کوي وایي یاره چې بازار کې وایي پی میلاویږي وایي په غوا ساتلو څه ضرورت دی شیخ رشید دا نه ویلي نو دا خبرې کولې ولې کولې دین نه خبره دي مولوي صاحبانو شکر دی چې موږ په دین باندې د دین سمجھ الله راکړی نو د مغرب د مساواتو تصور دا لږ وایي مولوي صاحبانو د معاشره کې د مساواتو تصور او معنی دا ده چې ټول انسانان یو خو د ازادۍ تصور یې موږ ویلو که نه یو ورته اوس ورته د مساواتو تصور یې ویو شاباسي معاشره کې د مساواتو تصور او معنی دا ده چې ټول انسانان برابر دي که هغه سړی وي یا ښځه وي که مسلمان وي که کافر وي که پیغمبر وي که امتي وي پلار وي که زوی وي مور وي او که لور وي نو لهذا مور د خپل لور نه تپوس کولو حق نه لري او نه پلار د زوی نه تپوس کولی شي ځکه ټول په درجه کې برابر دي همداسې د سړي او ښځې حقوق هم برابر دي څنګه چې سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکولی شي نو همداسې ښځه هم خپل خاوند مولوي صاحبانو دا هغه د مساواتو تصور دی څه شی دی موږ ورته وایو باید د ښځې او د سړي مساوات د سره شته نه دی موږ په دې باندې خبره هم کړې ده بیا به په خپل ځای باندې راځي مولوي صاحبانو اسلام د مساواتو خبره نه ده کړې اسلام د څه خبره کوي د انصاف خبره کوي موږ ورته وایو مساوات څه کې غواړي دین کې غواړي که په دنیا کې غواړي نه په دین کې کولی شي ښځه د سړي سره مساوات نه په دین کې کولی شي نه په دنیا کې په دین کې جهاد ښځه کولی شي د ډز د ټینګې به شي والله که ډز دله وکړي حقیقت درته دا خو ځوانان دي چې ورور خپل دین ګټي او خپل مذهب ګټي او خپل الحمدلله ځان پورې بمونه تړلي او پې ورځي وبهږي جهاد څونه سخت څیز دی وبهږي ښځه به څومره د امامتي خلیفه کېدلی شي ښځه دی خو کولی شي دی خو در باندې وزیر اعظم راوستلی شي هغه د دوی دغه د فلسفه ده مولوي صاحبانو نو ډېر څیزونه دي په دین باندې هم ښځه مکمل د ښځې د سړي سره مساوات نشي برابرېدلی ښځه به په دین عمل کوي خو د سړي برابره کېدلی نه شي دغه شان ده په دنیا کې به دا ښځه سخت سخت کارونه وکړی شي نه شي کولی ته به دا ښځه باندې ته یو لس خښتې هله په شا که شا به دا به وخېجو راشه ځوانان دي سل خښتې په شا کړي وي موږ ته چې دا اوړه راوړي 100 بورې وي 100 کیلو وي څو زه ما تکړه ښځه راوله یو خو هغه باډي بلډرانې ښځې وي چې زه د هغې د یورپ ښځې چې هغې پهلواني کوي رسلینګ کوي عامه ښځه د دوی 100 کیلو اوچته کړي او دا د بیا درېیم چت ته وخېږي توبې داسې بدل بیا جوړ کړی نو مساوات د ښځې او د سړي نه راځي ښځې اسلام ورسره ښېګړه کړې ده اسلام دې مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ اسلام دې ښځې سره څه کړی دی د ښېګړه ورسره کړې ده ولې د باندې لږ بوج اچولی دی کور کې صرف د څه وکړه د بچو پرورش وکړه د خاندان انتظام وکړه څونه اسانتیا ورته دا سخت کارونه ټول د سړو موږ د یورپ ته وایو چې وروره مساوات د ښځې او د سړي دا ستاسو غلطه
پالیسی ده او غلطه څه شی د اصول دي دا اصول ختم کړي د انصاف خبرو کې چې د ښځې څه حق جوړېږي ښځې له ورکړي چې وروره د ماشوم څه حق جوړېږي ماشوم له ورکړي چې د عالم څه حق جوړېږي عالم له ورکړي چې د پلار څه حق وي به پلار له ورکړي نو د مغرب بیا دې دپاره څه جوړې کړي مولوي صاحبانو دا ازادۍ مساوات او ترقۍ دپاره ادارې جوړې کړي دي دا به څنګه لاګو کړي په خلکو دې دپاره ادارې جوړې کړي مغرب د انسان د ازادۍ لپاره یعنی د خیر او شر د تخلیق د تحفظ لپاره معاشرتي علمي او ریاضتي سیستم ایجاد کړی دی د انسان د ازادۍ په حاصلولو کې درې رکاوټونه او مشکلات تا ته چې کله ازادي حاصله او مساوات او داسې څیزونو کې درې غټ نور به هم ډېر وي خو دا درې غټ رکاوټونه دي مشکلات دي د دې ختمولو دپاره هغې ادارې مختلفې جوړې کړي هغه هوښیار دي که نه عقل نه کار اخلي وروره بس اول مادي مشکل لرې کول د مادي رکاوټ مطلب دا دی چې ما سره وسایل نشته دی چې زه پرې خپل دی وایي چې موږ سره خو دونه وسایل نشته چې زه پرې خپل خیر تخلیق کړم د دې دپاره د ساینس د علومو ایجادات شروع کړل انسان ته زیاده فایده ورسوي او ازادي حاصله کړي زمانه قدیم کې د ساینس او فلسفې مقصد یو فلاحي اداره او یو تحقیقي اداره او اوس د یو انسان لپاره زیات نه زیات ضرورت پوره کول یو اداره جوړه شوله هغه مادي رکاوټ لري کوي کوم چې انسان ته نوي مولوي صاحبانو د ساینس په وجه انسان ته د مادي رکاوټ ختمولو ماشینونه راوښکل کور کې وروره واشنګ ماشین کې بس کپړې لړه کا او سره پکې بس خپله پراته وي به دا به د صفا کوم دا به د استري کوم دا به وچوم بس هلته پرتې بس راواغلي دغه شان کې د پخلي دپاره داسې د هر یو سهولت دپاره ساینس څه کوي دا وسایل له وباسي دا هغه مادي رکاوټ حاصلوي انسان چې څومره خپل ازادي حاصله کړي نو عمره به دویم معاشرتي مشکل لري کول سیول سوسایټي د یو څو افرادو مجموعه وي د دې رکاوټ ختمولو لپاره یې لیول سوسایټي تنظیم جوړ کړی دی د سیول سوسایټي مطلب دی چې معاشره کې چا د ازادۍ په باره کې څه رکاوټ وي هغه ختم کړي که هغه رکاوټ د مذهب وي رسم او رواج وي او هغه د دې انسان د ازادۍ لپاره رکاوټ وي د سیول سوسایټي هغه رکاوټونه ختموي تاسو به کتلی وي سیول سوسایټي د خپلو د ازادۍ لپاره احتجاج کوي سیول سوسایټي دا ګوري چې په کوم معاشره کې په خلکو خیر او شر مسلط کولی شي هغوی مخالفت کوي که کومه جنۍ د کور نه ودښتي نو دا خلک ورځي ورته بیا وره دوی په معاشره کې ستاسو د مسلمانانو معاشره کې هم دوی ګرځي څه کوي دوی ګوري چې بهی په مذهب په چا باندې خو جبر او تشدد خو نشته دی دغه شانته کې دې دپاره مختلف دغه جوړ کړي دی دلته د ان جی اوز په نوم باندې دا کار کیږي مولوي صاحبانو دریم د ازادۍ تحفظ لپاره لیبرل حکومت جوړول دي د غواړي چې دلته پاکستان کې تا باندې لیبرل حکومت راولي سیکولر حکومت راولي وروره بس د ازادۍ تحفظ لپاره د لیبرل حکومت تصور ورکوي د داسې حکومت وي چې د دې بنیادي مقصد وي د خلکو د ازادۍ تحفظ کول وي هغه داسې قوانین جاری کړي چې په هغې سره خلک زیات نه زیات خوند او مزه واخلي مولوي صاحبانو د دې دپاره مغرب د اسلام په هر یو قانون باندې تنقید کوي ولې دا ټول دا خلکو د ځان نه جوړ کړي قوانین دي او د اسلام قوانین الله جوړ کړي دي چې د ټول انسانیت پکې خیر دی لیکن دوی خو بس کوم کې چې د دوی په خیال د خلکو د انفرادي ازادي متاثره کیږي قانون د توهین رسالت په دې باندې اعتراض کوي چې د دې سره د انسان ازادي سره ګوره قانون د رسالت کې یار څوک د آرمي چیف ته کنځلې نشي کولی سپک الفاظ نشي استعمالولی څوک جج چیف جسټس ته کنځلې نشي کولی ته خو ورته وکړه چې بیا در سره ډیته کوي د دې که نه دی کوي نو ته زما د محبوب څنګه بې ادبي کوې توهین د رسالت ته کې منګ الحمدلله د ټولو انبیاء کرامو دا خو زموږ ایمان دی چې چا د کم یو انبیاء کرام د کم نبی سپکاوی وکړو او مسلمان پاتې شي نه الحمدلله موږ د چا خو هر د مشرانو سپکاوی خو نه کوو نو موږ نه موله د مارټن لوتر سپکاوی کړی نه موله د سټیفن هاکینګ نه ورته کوو یار موږ چې ستاسو د فلسفه ټیک ده که تاسو پیغمبران نه منئ د ارسطو او د افلاطون نه والا تر دې وخته پورې موږ څه وایو فلسفه قدیم سپکاوی حالت موږ کړی دی نه کوو نو به یو علمي خلک تیر شوي دي دنیاوي په لحاظ سره د عقل په لحاظ سره نو به موږ ورته نه کوو نو تاسو څه لپاره زموږ په مشرانو باندې اعتراضات کوئ نو چې خامخا بیا موږ سره حق سره چې څنګه آرمي چیف ته سپک الفاظ استعمال کوي هغه به څه کېږي تا باندې به توهین د عدالت لګېږي دغه له جج ته څه وکړو توهین دیو کو الفاظ سپک استعمال کو تا باندې توهین د عدالت لګېږي نو دغه شان د ګرور اسلام هم موږ له محبوب دی نو وروره په دې وجه باندې وروره چې څوک زموږ د مقدسات وروره بې ادبي کوي موږ مسلمانان غیرتي قوم یو څوک هم بیا دغه نه کوي وروره دوی وایي هر چا د اختیار حاصل دی چې د هر چا په باره کې خپله رایې ورکړي او کوم مقدس هستي باندې تنقید وکړي یا یې کارټون جوړ کړي دا دې سړي دا وایي دا زما انفرادي ازادي ده وایي دا بیان ازادي ده وروره ډز بیان به ورکړي وروره د مدرسې خلاف به بیان ورکړي دا دهشتګردي اډه ده وایي دا زما مذهبي دا زما ازادي رای ده دا تاسو واورو موږ زموږ مسلمانان دا وایي
اورو کنه اورو وای دا کارټونان به جوړ کړي نعوذ بالله د نبی اسلام په شان کې هر موږ مسلمانان یو موږ دا چرته برداشت کولای شو دوی په پرده باندې اعتراض کوي چې د دې سره د انسان ازادي سلب کیږي په هر یو قانون اعتراض کوي چې د دوی په ګمان د انسان ازادي په کې سلب کیږي او دې ته دوی انساني حقوق نو مولا خسته جوړ کړی دی انساني حقوق د هغه ازادي د کوم چې مغرب تصور پېښ ولې زبانو نو دغه د مغربي فکر او فلسفه وضاحت شو نو د مغربي تصور د ازادۍ نتایج دا به بیان کو بس اول نتیجه د خیر او د شر او د ښه او بد طبیع ورسره ختم شو معاشره داسې شوه چې د ښه او بد تصور پکې ختم شو د غلط او صحیح کار نه وي ټول غلط او صحیح کارونه پکې نه وي بس ټول وي ښه کارونه دي څه شو اوله څه نتیجه شوه د خیر دا به مسلم د غټه غټه خبرې بیان ساته د خیر او د شر نتیجه ختم کړه دویم دا مذاهب انساني په تاریخ کې چې څومره مذاهب تیر شوي دي په هغې کې د خیر او شر د تصور شته دی ټولو خاتمه وکړه په جدید مغربي ازادي سره مغرب وایي مذاهب ختم کړئ تهذیبونه ختم کړئ او ازادي حاصله کړئ او داسې ازادي حاصله کړئ کوم چې ستاسو څه خوښه وي درېمه نتیجه د مشر او کشر د پلار او زوی د ښځې او خاوند شاګرد او استاد د کوم تصورات چې دي د منع کولو کوم تصورات او د اخلاق د ښودلو دا یې ختم کړو زوی د پلار زوی او پلار شاباس یو بل نه تاسو نشي کولای چې څه کوي ورته نصیحت کولای شي څلورم نتیجه معاشره کې د خو بد د انسانانو د تقسیم ختم کړل کوم مذهب کوم چې ګوره په معاشره کې تعین موجود دی څه دی تعین موجود دی چې رسول علماء کرام دي نیکان خلک دي چې څوک اخوا د خوا کارونه کوي غیر خلک بد نسبت کوي دای ختم کو پنځمه نتیجه دا چې په اختیار شوی عمل باندې تنقید کولو خاتمه وکړه اوس ګوره موږ د امر بالمعروف کو کنه نهي المنکر کو کنه زمونږ تبلیغي جماعت ګرځي کنه خو ته درابلی بد ته منی کوي کنه دا سیستم ختم شو غلط عمل کوي چې د اختیار نشي چې تنقید پرې وکړي امر بالمعروف نهي المنکر دا نشي کولای چې د اختیار نشي چې د چا د نصیحت وکړي ځکه حالت هر سړی په خپل خوښه ژوند تیروي شپږم نتیجه کوم ریاست او یا کوم معاشره کې چې کوم قانون جوړ کړی دی د دې د اختیار کولو کې مکمل آزاد دی کوم ریاست هم جنس پرستی جوړ کړي نو څوک پرې تنقید نشي کولای دا د یوې طبقې اختیار شوی خیر دی کوم چې دوی د ځان لپاره خوښ کړی دی اکثر ملکونو په حجاب لپاره پابندي قانون پاس کړی دی ومه نتیجه چې دا نو ریاستي یا معاشرتي سطح باندې به داسې قانون منوي کوم سره چې د انسانانو ازادي متاثره کیږي دی څه وایي ریاستي یا معاشرتي سطح باندې به داسې قانون نه جوړي داسې قانون جوړول به منوي چې دې سره وایي د انسانانو ازادي څه کیږي متاثره کیږي د مغربي ازادي خلاصه شو او دا پیدا شوي د هیومنزم نه دي یعنی د انساني پرستۍ مولوي صاحبانو دلته دغه راځي دلته اوس لږ ودرېږئ موږ وایو که نه شیطان باره کې راځي چې داسې شی دی دا سیکولر نظریه والا څه شی و سیکولر نظریه والا نو سیکولر نظریه والا څنګه د دې به څه جواب کوئ سیکولر نظریه والا داسې و مولوي صاحبانو چې هغه ویل چې وروره ماله د چا د خبرې منلو دغه نشته دی نشته که نه مذهب سجده کول د هر سړي انفرادي خبره ده که کوم او کوم ذهن سازي و دا د سیکولر نظریه د هیومنزم دا موږ یو د هیومنزم فلسفه والا په شیطان به دا څنګه تطبیق راځي چې دا د هیومنزم د فلسفه والا هغه څه ویلي ما باندې د بره د چا اختیار نشته چې زه څه وکړم د چا تابعداري وکړم دغه شانته کې قوم پرستي هم پکې وه مولوي صاحبانو قوم پرستي پکې ولې وه که نه زه خیر زه بهتر یم که نه زه پښتون یم وروره د نورو نه ښه یم خلقتني من نار وخلقته من نار دلیل دی په موږ سره که نه نو دا موږ یو څو نو دا هم د شیطان په لار باندې روان دي څه دي دا مغربي فکر او فلسفه چې دا ټول انسانانو جوړه کړې ده موږ مختصر غونډه کې وضاحت وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین